لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. صدق الله العظيم. سورة المؤمن سلیرشتما پارا یوشتم نمبر آیت دی. د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکوع کې د کافرانو د پاره د آخرت سزا ذکر شوه. په دې رکوع کې د کافرانو د دنیا سزا ذکر کیږي. الله رب العالمین فرمایي کہ دا مشرکان دا مکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت او دشمنی کئی نو پکار دادا چی دید اغی خلقو نعبرت واقلی چی دا دی کافرانو نا اولان دی کم تیر شوی دی. دا مشرکان دا مکید آغا خلقو پزمکہ کی گرزی دا غیف آبادے کی گرزی داغی کورون دی وینی نو پکار دادا چی دی داغی نا عبرت واخلی سنگا چاگی کفر کڑو اغی تا پا دنیا کی سزا میں لو شوا نو کدا کافران کفر کئی دی تب ہم سزا میں لو شی نو پکار دادا چی دی عبرت حاصل کی او دا کفر او دا شرک نزان اتاتی. اگر چې هغه مخکنی کافران د دې موجوده مشرکانو کافرانو نه په قوت کې زیاتو په عمل کې تکړو اموال اولادم داغي ډیرو لیکن بیا هغه ته نجات ملو نشو. دې سره خدای په نسبت باندې مال دولتم نشتا دې خو دې ځان وسات مال اولاد دولت افراد دا خودی ته نجات نه ورکړي څنګه چې هغه مخکنو کافرانو ته نجات ورکړي. یا د دې کافرانو د رسوایی سبب الله ذکر کوي چې دې کافرانو باندې الله عذابونه ولې راوړي د دې وجه سوا نو وجه الله پاک ذکر کوي چې دوی ته بکل پیغمبران راتل نو دوی به انکار کو چې پیغمبر به الله د یووالي دلیل ذکر کړ دوی به انکار وکړي. پیغمبر به دوی ته دین بیان دوی به داغه توهین او بی ادبی کولا داغي په بنا هغه ته سزا ملو داغي ته هلاکت او د رسوایی سبب ده. او بیا الله جل شانه د موسی علیہ السلام واقعا مختصرا ذکر کړي د عبرت نه ډک واقعا چې موږ د موسی علیہ السلام د ډیرو دلایل سره فرعون ظالم ته فرعون د دملګری حامان هارون دیت مولوی چې دیت دین دعوت ورکړي دین و تورات دې ټول وینا خو جادوګر دی. د موسی علیہ السلام معجزو تی جادو وی. موسی علیہ السلام د رښتونه ساړي حق وینا به کولا دی به دا درو جن دی. او بیا چې کله موسی علیہ السلام دیتا دی فرعونیانو تا زمن د طرف نه دلائل بیان کړل حق و تورثو نو دی فرعون او د دې مشرانو حکم وکړو چې
چې د دې بنی اسرائیل زامن مړ کړي زامن ولا قتل کړي او خځې لوریان ولا ژوندې پرېږدي خځې لوریان د ظلم د پاره پرېږدي او سړی مذکر اولاد ولا قتل کړي نو دا غي تفصیل مخکې تیر شوی دی چې دې ظالم څومره بنی اسرائیل قتل کړي څومره ماشومان قتل کړي لیکن د دا ظلم د پکار را نغد ته نجات ورنه او د فرعون ما پریک دی دا موسی علیہ السلام هم زمړ کوم دې دمانه څوک بچ او کله دې موسی علیہ السلام دی وی زما خدای دی بس دې هغه موازو هغه دې رانه بچ زکه دا سم سړی نه دی فرعون وی یریګم چې دې بساتو دین بدل کی فرعون ته سجدی کولی وی دا ټیک کار دی او که زما دا سجدی پرېږدي او د دغه خدای سجده کوي نو دا غلط کار دی خپل غلط دی ټیک وي او د موسی علیہ السلام حق دین ته غلط وي نو دوی یریګم چې دې بساتو دین بدل کی او یا بدی پزمکه کی فساد کی تاسو باندې بدلمنو کی او دیو پزمکه کی بغاوت کی موسی علیہ السلام الله رب العالمین نه پناه او غوښتل یا الله ز پناه غواړم چې زمام رب دی او فرعونیان تاسو رب دی زه متکبر نه فساد کوون کې نه ظالم نه متکبر نه الله د دې متکبر د دې کافر نه موږ له نجات راکړه فرعون هم متکبر او ځان ته به خدای وي څنګه خدای او ظلمونه خدای د انتها نو موسی علیہ السلام د الله نه پناه او غوښتله چې الله د دې فرعون متکبر نه ما بچا نو الله جل شانه فرمایي اولم یسیروا فی الارض آیا دوی نگردی پس مکہ کی دا مشرکان دا مکی فینظروا پس دیدی اگوری کئی فکان عاقبت الذین سرنگی وانجام دے کسانو کانو من قبلهم چی اودا کافران اڑاندی ددوینا ندین اڑاندی چکم کافران تیر شویدی داغی انجام دے اگوری کانو اوغا کافران هم اشد منهم دیر جات سخت دی کافرانو د مکینا قوتن پطاقت کی و آثارا فی الارض او پزمکا دن خبر خودو کی فاخذهم اللہ بذنوبهم پس انہو دیلر اللہ پاک بسبب د گناہن تدوی باندی وما کان لهم من اللہ من واق او نو تدوی د پارا من اللہ دا عذاب دا اللہ پاکنا من واقع حصوک بچ کو ان کی شام بچ نکر مال اولاد ارسل آر یہ چیزم پیداوار رکھا ذالک بانہم دا عذاب دا دوی دا پارا وجد عذاب دا دا بیشک ودوی کانت تاتیہم چرات البدویتا رسولون پیغمبران دا دوی بالبیناتی فواضح دلائل سرا فکفروا فزی کفر کو فاخذهم اللہ پس انہوں دیلر اللہ پاک کا عذاب سرا انہو قوی شدید العقاب بے شک اللہ پاک قوی زور وردی شدید العقاب سخت عذاب ورکم کی دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا او پتاقی سرمنگ لگلیو موسیٰ علیہ السلام بیایاتنا پخپل آیاتن سرا پخپل معجزات و دلائل سرا وسلطان مبین و واضح دلائل سرا الى فرعون کافر تو وهامان تا وقارون تا فقالوا فسویدی کافرانو ساحر چدا موسیٰ علیہ السلام جادوگر دی کذابنو دروغ جن دی ویدہ دروغ جن دی کم چی رشتو نے سڑی وقت دروغ جن دی اور جگم خپل دروغ جن اگر موسیٰ علیہ السلام تے اگر نسبت فلما جاءهم پس ہر کل چراغی موسیٰ علیہ السلام دیتا
بالحق فحق سرا من عندنا زمند طرف قالوا ویدی فرعون یانو اقتلوا تاسو قتل کئی ابناء الذین آمنوا زامند کسانو چغی ایمان نوڑ دی معهود موسیٰ علیہ السلام سرا فرعون دد ملگر دا حکم واستحیو نساءهم او تاسو جوندے پریگ دی دد بی بی بیان دد بی لوریان وما کید الكافرین الا فی ضلال او نو تدبیر کافران مگر پگمراہ کی وقال فرعون او ابی فرعون ذرونی تاسو ما پریگ دی اقتل موسیٰ زب قتل موسیٰ علیہ السلام ولیدعو ربه او دی دعاو پاڑی دخل ربنا راو دی بدیق پل رب انی اخاف بیشک زیریکم ان یبدل دینکم چری ببدل کی ساسو دین او ان یظہر فی الارض الفساد یا دی بحکارکی پدیس مکہ کی فساد وقال موسیٰ اویل موسیٰ علیہ السلام انی عصت بربی بیشک زپنا غوارم پخبل رب سرا وربکم پستا سرب سرا من کل متکبر دا ہر قسم متکبرنا لا یؤمن چغ ایمان الذی بیوم الحساب ورد قیامت باندی واخذ دعوانا الحمدللہ